أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 15 آیت تی 15 سورۃ سبا کے لقد کان لسبأ یقینا وہ د سبا والو د پارا فی مسکنهم داغی داستوگ نے بزائے کے داغی بالا کے آیتن دلیل د توحید جنتان دو قطارون د باغونو عن یمین و شمال خیو گس طرف تا کلو منگو تویلو خرے من رزق ربکم دخپل رب د ورکلنا وشکرو له شکر ادا کوي داغا بلدتن طیبتن سربز مکدا مزیدار از مکدا ورب غفور و بخون کے رب دے امام رازی رحمہ اللہ علیہ کی چربت مخ کے سر ادا دے چکلا حال د شاکرون ذکر شو شکر گزارو تک داود و سلیمان علیہ السلام حال ذکر شو چاغی د نعمتونو شکریہ ادا کولا اس حال د ناشکر و کافرونو ذکر کی چاغی د نعمتونو ناشکری کولا د ناشکرو کردار او داغي انجام سبانا اهل سبا ولا مراد دی او مسکن خطه ولا کا مراد ده عنوان بوی د اهل سبا په بیان سره منکرین لا اغه د نمونه عذاب تخفیف دنیوی د لپاره پیش کی دا د یمن د علاقې بادشاہانو مشرانو سبا تبابع د دین وها تبابع قوم د دین او تبع او بلقیس مخکې چې هغه تیر شو صاحبۃ سلیمان اغم د دین وا الله پدی باندې ډېر نعمتونه کړو ډېر زیات او رزقونه فصلونه میوه ډېر زیات وي شین کیو فراخي وا الله او رسولان رولېګل مسلسل دعوت هغه و چلو لیکن دیو نه منو پدی باندې دی اورډه موقع پر اخلاص کړی شو مستثنا سکړلو لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیا یقینا نشته یقین وو د سبا والو د پارا فی مسکنهم آیت داغي پا داستوګ نه پزینو کې نخام امام طبری لقد کان لولد سبأ یقینا اشتد یقین وہ اولاد د سبا د پارا داغی پالا کو کی علامت بینا خکارا نخا نخد سشی و حجت واضحا دا دی خبر دلیل علی انه لا رب لهم الا الذي انعم عليهم النعم التي كانوا فيها دا دی خبر نخا چې رب خو هغه دی چې په دې نعمتونه کړی داغه نه علاوه بل رب نشته دی دې خکارا بار نه خو داغی د پاره سبا نه مراد څه شی دی ابن جوزی لکی قبیلہ مراد دا چغا اولاد د سبا بن یشجب سبا سن بی الف بن یشجب بن یعرب بن قحطان دغه شجره د سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان سورۃ النمل کې هم د تفصیل شوی دی دا لاکی نم دے د سړی ابن جوزی وی چې ولیسا باسم رجل سو کوچ د قبیلین نم نه دې که حدیث پیش کوم ان شاء الله بیا د دې اقوال ضرورت نشته ده مسکن ویل دې مسکن نماوی خطه او علاقه مراد ده رول واحد د خوجه مراد د مساکن مراد دی مسند احمد یو حدیث بده کې پیش کړی دی سند د حسن دی ابن کثیر وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د بوزو کړی شو د سبب بارکه ما هوا رجل ام امراه مردٌ چې دا څه شی دی سبا څه شی دی سړیو خزوا کنا د ازمکه د لاکی نوم دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بل هو رجل دا خود سړی نوم دی ولدا 10 لس زامن وشو
لس اولادو شپږ ته یمن کې پاتې کېدل، څلور په شام کې پاتې کېدل. نه هر چې یمن کې وو یمانیو ته وي، ناغې کې مزحجو، کندو، ازدو، اشعریینو، انمارو، حمیرو. مزحجو میم زال حیجیمو مزحج یمن کې مزحجو یو بل کندا کاف نون دالو وړته بل ازدو الف زی او دالو بل اشعریون بګ ناسلور شو. پنځم انمار زوی و انمار. شپږم حمیرو. دا به اور د علماء په نومونو کې پلان کې حمیری او پلان کې انماریو، پلان کې ازدی، کندی، الکندی کیمسټری کې راځي کنه. خو خیر هغه جدا ده، او زیاده کندا تلفظ د تخمه. نه یمن کې مزحجو میم زال حیجیمو، کندا، ازد و اشعری، انمار و حمیر. اور شام کې لحم و لام ټکی والا خی میم، جزام و زال سرا جزام، عاملہ عین ربعا میم لام وړته. او غسان ها غسانیان وی عمله وکړه جدا پیژنې بیا شجره نبی ظلم ته دا معلومه وي هغه ټیکړه دا پلانی او پلانی دی وي نسبا د غلط زامنو ها لسو مسلور شام کې پاتې کېدل لحم جزام او عامله او غسان او شپږ په یمن کېو کنده او ازد او اشعریون او انمار او حمیر ها دا سړی نوم دی حدیث صحیح دی سند داغه ابن کثیر دی اسناد حسن دیکھیے بل حدیث هم دی بهر کې باغ پریدو دیکھیے سلورو ته د شپږو ته بختور ویلی شي دی نورو ته تشامه د سپیری ویلی شي دی په دې حدیث کې دا اضافه ده تیامن الازد والاشعریون وحمیر وکنده ومزحج وانمار الذين يقال لهم بجيلا وخصعم انمار ته دغه نور نمونه مخلی دا مسناد جید ده. بیا ابن کثیر د علماء د نسب چې کوم علماء د په شجرو چې پويږي دا غي قولم پیش کړي ها د مفسرین پان صاحب باندې فویدل محمد بن اسحاق جو صباح بن عبد شمس ته عبد شمس بن یحجب بن یعرب بن قحطان سبا ته په دی وجه باندې ویل شو دي ته به رائش وی رائش ساروی ګډي بيزي به ساتلې کنه ریش او ریاش عرب دغه مال ته وی کنه نو سبا یو ته په دی وجه وی چې دی اول هغه قوم چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زیر ورکړو په خوا دی یو رسول برازي دی عربو کې خلکو ته صحابین وی دا وی دي صحابیان دی وی خلکو ته سبا وابیان وی دا صحابیان دی وی سبا یو ته په دی وجه وی ابن کثیر دی کې خپل تفسیر کې شجره هغه بیا لیکل ما بیا پرې خو دی چونکه در زما په تاریخ نه دی کنه آیت داغی د پار نحوا ابن سمرقندی علامت ظاهرة لوحدانیتی ظاهر باهر نحوا زما د وحدانیت آیت دا اسم دی دا کان د پار قرطبی وی علامت دالت علی قدرت الله تعالی دا الله د قدرت نحوا چې اگر دی خالق ته چې دی پیدا کړی دی کټول مخلوقات راجم شي ناغي او لرګي نشي پیدا کولې لرګي یو میوه نشي پیدا کولې دا خو الله پاک تاسو له میوه درکړي دي دا رنگ پرنګ میوه ادا مختلفو خوندونو والا بوینو والا رنگ پرنګ ګلونه دا خټول الله کړی دي ګوره یو شینډ کې دا غنه مختلف پاڼې مختلف رنگونه مختلف میوه دا غرو باسي آیتن قرطبی دا مطلب نه صحیح ده جنتان عن یمین و شمال جنتان تسنیه راغلی خو مراد تسنیه نه مراد جمع ده علماء وی جنتان قطار نو د باغونو عن یمین و شمال خيو ګس طرف ته داغي لارې چې په لار بدلی کن خي طرف ته باغونو ګس طرف ته مودن بګ رنگ پرنګ خولي کلیو خولي باز زینو مجدلې په بیړوش لار ضرورت وړو غړ د مالټو باغونه دي دا اوسو انګريز په دې سر یو کړه داغه مخ دا نو ها او لاغه کړلې دي دې خورې دغه سر وې کړو دی غنم هم د خلکو نه لیدو غنم د نیر نه پس راغلي دي دا وربش بدی خور وربش لګو روجي با خواړه کې دي
باجا وړغړې ته واغې د روجي به ډېرې زیاتې وې. جنتان عن یمین و شمال، باغونو دواړو طرفو ته باغونو، ښي او ګس طرف ته په کتار باغونو. تبری بستانان کان بین جبلین، د غرونو په منځ کې باغونو ډېره مزه کې. عن یمین من اتاهما و شماله، څوک چې براتنو د هغه ښي او ګس طرف ته به و، چې کم سړی و پکې روان و. ښه دومره زورور باغونو دومره که نه، که یو زنانه به چې روانه شوه کار یا انسان و په سر باندې به یو ښکاری پرته وه. قتاده نه دا قول نقل طبري کې، نه چې دې باغونو نه پورې وته که نه، نه په خپله به هغه ښکاری د میوو ډکه شوې وه، دومره د میوو نه به ډکې وې، غومپه کې به وې پکې. وما مست بیدها، هغه به هغې له هغې میوو له به یې لاسونه نه وو، راشکولې به یې نه وو، په خپله به هغې ته راغورځېدې. هم پخوا چې لار نه وه خورو ده، دا سړک نه و که نه، زما نیا به خبره کوله. مونږ چې به وي راتلو نو ما به ښکاری ډکه راوړه دغه نه په لاره باغونو. هلته زمونږ دغه جاړه وه که نه، دا سړک خو وروستو جوړ شوی، دا لارې ګورې وې ډکې وې، بیا صفا کړي دي د سړک دپاره. نه هغه هم دغه چلونه چې دي سرکشي شروع کړه که نه، نه الله پاک پې دغه دابه پې راولېږله، دابه منګکان دغه پې راغلل او ځمکې وله تباه کړې، دننه یې ووهل ډډې کړې، په مردان والو اخته شوي وي کل پاڼه یې ووړه. د دې علاقې دومره ښکلې آبهوا وه، مفسرین لیکي دا اضافه پکې د آبهوا دا زه کومه هغې کې آبهوا ذکر نشته. هلته به ماشي نه وو، ښه نه ماشي خو هغه دی نه چې کوم ځای آبهوا ښیي. بعودتن قط ولا ذبابا، مچان به هم نه وو، نه پکې مونګړو، نه پکې لړمانانو، نه پکې مارانو. هغه سړی چې د بل ملک نه به لړو په کپړو کې به یې سپږې وې یا به مونګړو که نه، چې دغه هوا به پې ولګېده که نه، فتموت الدواب، هغه شیزونه به مړه شو. مدینې هوا ده تپوس وکړه، دوی پکې وخت تېر کړی، ماشي وو هلته کې نه یې هلته نه که نه، ماشي نه یې هلته کې، خلک وایي صفایي. دې کې څه واقعات مفسرین لیکي چې بلقیس دی مشره شوه، نو دوی به په اوبو باندې جنګونه کول. نن زما دغه دی نسته، په اوبو باندې به جګړه وه. نه هغه به هغې به کار کوه پکې چې یاره ګوره جنګونه مه کوئ، دې خبره نه منله، بس هغې دغه ملک پرېښوده، ځان نه یې جدا بنګلې ته لاړه، بس هلته پاتې کېده، بیا به دوی له بار نه راتله چې روکېږئ تاسو خبره باندې عمل نه کوئ. شر چې ډېر زیات شو نو دوی خفه شو، هغې له لړه راځه وي دا ملک سنبال که، ډېرې زیاتې جګړې دي، دا شه فیصلې وکړه. هغې وې نه نه زه نه درځم، ځئ تاسو واپس. نه هغې ورته وې ته به خامخا واپس راځې که نه مونږ تا سره جنګ کوو، چې ته خپلې باچایۍ له ولې نه راځې. هغې ورته وې زه څه درځم، انکم لا تطیعوني ولیست لکم عقول، زما خبره نه منې او په تاسو کې عقل نشته بې عقلی. نه هغې ورته وې بس مونږ ستا خبره منو، ته راځه که نه ته څه وې هغه شانتې ګوره شه دا عمل سنبال که. راغله هغې وادو مادو ته راغله دوباره، نه چې باران به وشو هلته کې نو طوفانونه به راتلل، بارانونه که نه، بارانونه به وورېدل، علاقه غریزه وه، سودم تشین دی دا په دې وجه، بارانونه به وشو طوفانونه به راتلل. دلته کې دریاب نشته دی چې وګوره، دریاب هغه قسم ته دی. نه دی د هغې علاقې پوره جانچ پړتال وکړو چېرې طوفان راځي نو څه وکړو. نه دوو غرونو منځ کې بند جوړ کړه، بند نو چې اوبه به راتلې نه هغې به نیولې، نه بیا په هغې کې دروازې سوري جوړ کړل، توربېله ډیم جوړ کړه، سپیلوې یې پکې جوړې کړې، چې څومره اوبه په کار وې که نه، ناوله دغه کوله وکړه، ور کوله وکړه، اوبه به کمې شوې وې نو دویم کوله وکړه، نور په کار شي نه درېیم کوله وکړه، اوبه خر به هم ته یې کړو، طوفان یې مدرو. مصنعات غرب هغې ته وې، نه هغې سره ډېر زیات برکت د دې په علاقه کې پیدا شي. بیا خو هغه سلیمان علیه السلام غوښته، هغه هلته لاړه، ادي په ځای باندې پاتې شو. دا یاد ساته دی پورې. دروازې پکې دي ساتلې وې، او د باغونو یې دغه حالاتو چې دومره ګور باغونو، بنګلې وې پکې ډېر څیزونو. کلو من رزق ربکم، کلو مونږ دې ته ویلو خورئ تاسو من رزق ربکم، د الله د ورکړې نه،
طبري هغه چې الله تعالی د باغونه کم فصلونه او کم میوه درګي هغه خورم. سمرقندی الله دې رسولانو لېګل هغه وته وجد الله د نعمتونه دا د دې تذکیر ورکه تذکیر بالنعم د دې شکریا دا کوي د خپل رب فضل منه ورم. سو کوئی زبان حال سره ویل شو اگر دې ته حکم نو سو کوم بیا رالو او سو کوئی چې د دې مستحقو چې دې داسې ویل شوی چې ګور د رب د ورکړې قدر کوا ناشکری مکوا. من رزق ربکم من ثمار الجنتین قرطبی د دې باغونو د ثمراتونه خوره وشکرو له دا شکریا ادا کوي دا الله شکر ادا کوي تاسو چې کوم ورکړه کوم رزق درکړل دي. بلدتن طیبه کله دې علاقه طیبه مزیدار سمره کول علاقه ده پای کې سم موزي زناور نو پای کې دا خاپیرا کو دا بلاګان او دا شوزونه میزونو دا د بی پرزما کې کم سيزونه ګرځي لړ مانان دا پکینو خپل مزیدار کلو. سو کی جملہ کلام استیناف ته هذه بلدتن طیبه لینتن بلا سبخام مزیدار کله دې پورامن میودار دا صنعاء علاقه بعد خلکو. ورب غفور استاد رب غفور دې بخون کې ګناونه بخي کې تاسو دا خبر ومنه. رب غفور دې سوچ توبه کې د شرک نام الله غفور دې والله رب غفور. ابن جوزی دا دیار لسکلیو ابن جوزی وین الله دا دیار لسنبیا رو لګل دی دا غنه مخ واړو پس آیت کې فاعرضوا مخ واړو ها فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات اكل خمط واصل وشيء من صدر قليل. فاعرضوا مخ واړو غیم پیغمبر د دعوت نه مخ واړو ها کلو من رزق ربکم وشکروا له بلدة طیبه ورب غفور. د دین فارضوا عنه ها مخ واړو د دینا د توحید نه مخ واړو د انبیاء دعوت نه مخ واړو. فارسلنا علیهم نرا اخلاص کوم پاغي باندې سیل العرم سیلاب د بند تړل شي وبدلناهم بجنتهم من دیلا د دې د باغونو بدل کې ورکل جنتین دو باغونم بدل کړل دانه چې ورم کړل بدلم کړل زواد یو ګلو خمتن به خوند میوه والا مخ کې ډېر مزیدار بل طیبو کنه به خوند شي شو. واصل نو غزان و شيء من صدر قليل یو قسم وو د لګو بیرونه بس بیره مامانه جامبړې مامبړې پاتې شوې ا مزیدار سيزونه ختم شو. بس د دې کمال ظلم ذکر کی د اعراض سره سره ګوره مخکې آیت کې ویلو چې دې دپاره په دې کې نښه وکنه آیت وکنه دا آیت نه چې مخ واړي هغې آیت نه دې مخ واړو. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها ظلم یې دغه وکړو. امام رازی په دلیل کې دا پیش کړی دی چې دې کمال ظلم ذکر کوي چې دې اعراض وکړو دغه الله د قدرتونو نه مخ واړو. بیا دې دلته کې کیفیت د انتقام ذکر کی په دې آیت کې د مجرم نه الله بیا انتقام غلا سزا ورکړي کنه هغه دا چې الله پاک په دې باندې بند را خلاص کو. تاسو مونږ داړو هړپا ویلی کنه هغه هم لګو ګورې چې وې تبا شو پاغیم ډیم را خلاص شو هم هغه دریای سندو دته موینجو دا داړو ماړو دا خو پکې کومو موینجو هغه په جنگ کې بیر اخلاص کړو. دلته کې عذاب د سبب ذکر کی د عذاب سبب او تفصیل د عذاب کی ښا فاعرضوا مخواړو. امام طبری مخواړو سبا د قوم مخواړو د خپل رب د حکم نه منلو نه کم دعوت چاغیله ورکړې شو دا غینه بن شو د رسولانو خبره ونه منله خالق ونه من مخواړو هغه سمرقند دی د ایمان وروړلنا. ابن جوزی مخواړو هغه د حق نه مخواړو انبیاء او تکذیب وکم. امام قرطبی مخواړو هغه د الله د حکم نه اتباع د رسولانو نه سره د دې چې د مسلمانانو لیکن اتباع د رسول نه کولا او اتباع رسوله بعد ان كانوا مسلمین دی الله انبیاء دي د دې کنه مخواړو دی به زاوی د شکر نه مخواړو دی کی ام شرو شغتبا حمار دا لقب او دا سبا ول ترشوی دی
په زمانه د فترت کې په میان د عیسی او د محمد صلی الله علیه وسلم کې بعد خلک دا وایي زه دا یم چې بیا 14 پیغمبرانو ته څنګه لاړل. بهر کیف دغه بګیا سي خبرې دي د یو زوی نو هغه مړ شو نو اسمان ته مخ کنه بره تو کانو تو ګلو ناشکری شو روکړه په دې وجه د اکثر من حمار د خر نه یو ناشکر دی ځکه دیو چې لکه الله باندې نعوذ بالله تو کان می تو جو هری وی چې نه اکثر من حمار خدا د عادیانو نو دا د دین نو هغه اولاد مړ شو نه فکفر کفر عظیم غټ ناشکری او غټ کافر شخه پکم ازمکه پکم علاقه پکم کلی چې بده تیر د خلکو د وی کافر شي پرې د مړه جمعتونو داسې زونه نه که خلک به مونږ له ټیک د کنیا بده وجل نه پدغه خلکو میداسیز راغلو بارکه زمون خبره سبا سره ده فارسلنا علیهم رولګه مونږ په دې سبا والو چې مخړه ولو د حق نو د شکر نه د اسلام نو د ایمان نه رولګه مونږ په دې باندې سیل العرم سیل طوفان او زور وری وبو باران العرم د ډیم د بند تړل شي تو بری سوریو کوم پاږي کې کله چې دی مخ ور د رسولانو نه هغه صد مونږ په دې راخلاص کو صدهم هغه چې دی هغه او درولو باندې جوړ کړو کنه سبا جوړ کړو سبا ملکه سبا ما بلقیس جوړ کړو کنه زمانه پکې تیرې شوې زمانه اب هغه باندې راخلاص کو سیل صد العرم ها سیل صد العرم راخلاص کې په مونږ هغه بند صد دیوال کنه دته صد معارب وی تاریخ کې ښه سیل صد العرم دلته دا خبره پټه ده عارم سوګي د واده نوم ده عارم سوګي واده ر سبا نوم ده پای کې با وب جمع کې د وادیانو نام دا صد هم نه د سودم نه جوړ شوی قیل من البحر وودیت الیمن فرد مورد من بین جمالین بهر کې هغه خبره کړه د پکې دریو دروازو ذکر کړي نه دا د کې یو دا خبره مشته دي چې کاهنانو چې دا عارم سوګي د دیوال نو دغه نوم دی کنه منګک نوم دی اړوند په سترګو نه کاهنانو ودا ویلو والله علم ماته صحیح نه کړی دا خبره هو او خيار خلکو یا شاید هغه چې د خوب لیدلی چې دا بند به د یو منګک د وجه به دغه کیږي چې زما کډړه کی کنه نه غټه برو خوېږي نه پدې وجه هغه زه پدې پاغه بند کې پښوغان کې نه ودو چې منګکان خوري خبره ده بس نو چته یو ورځ د پښو سره پښو یا جار رنگ وا تفاسیر لیکلي نه خیال به بل خو یا په څه طریقه منګک ته تللی دی کار در نه کړی دی نه هغه سیز باغی اخلاص شوی دا غټه خوېدلی وي ټیکنالوژي به خراب شي یا به دومره مضبوطه نه و عارم سوګوي شدید سخت سیلاب یا سخت باران یا سخت سیلاب چې خلکو کې دغه طاقت نه خلک یې ته ټینګيږي نه سوګوي د وادي نوم نه سوګوي دغه مصنات نوم ده د غر سوګوي د عارمه جمع دی او دا سکرو مصنات دغه دی ویل شي بهر کې دا په بدغه طریقې سره راغلی دی طوفان په بدغه طریقې راغی هم چې منګه کالته لړو ما چې کله والي صاحب سره عربیو کتاب دی هغه وین یسرب ته یسرب بولی وی مدینه ته دا یو سړی و چې ځان نه به هر وخت ملامتیا ورکوله دا سبا د قوم نو د خوب لیدلی وي چې منګک برازي او دا چل بګي نه خپل بچیو اپا کډه راغی مدینه ته نبی اجازه طوفان راغی خلک تباشند بزان بیا ملامت کوم تسریب نه دی ویګنه ډېر مخکې خبره چې زه نه هم کوم یا لسم کوم بعض اهل لغت د عارم معنی کی زوردار باران بعض عارمه معنی کی چې ته بته کان یو ځای کړی شي دا غنه باره او بند جوړ کړی شي هغه ته ویلان دي باندې کان یخي کنه ندل د نبی اسد او د بند د پرم دا استعماليږي چې لکه یو واده کې په یو ځای کې ته وبو درې کنه هغه د پر مخ کې دیوال لګټو نه وي اقرب الموارد وي عارم هغه دیوال ته وی چې د یو واده په منځ کې والی شي لکه منګلا او تر بلا ډیم چې دی
اوبو ته بندونه والی د باسین دی کنه نه تاریخون نه معلومیږي داسې اوږد ډیم د سبا په علاقه کې و 542 عیسوي کې دا مات شوی دی سد مارب هغې ته وایي ټول ملک هغې سره تباه شه وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذوات اکل خمط وبدلناهم بدل که موږ دی له ناشکري دی کوله که نه بدل مې کړوله الله وایي دی له بجنتیهم د باغونو په بدل کې جنتین دو باغونه څنګه باغونو ذوات اکل خمط بې خونده میوه والو امام طبري وایي ښایسته باغونه چې وو ښایسته میوې به یې ورکولې که نه د هغې په ځای ازغیدار بوټي مو له ورکړو خمد بدمزه تراخه کیلې دغه څیزونو ته بس تراخه بې مزې وو سیلاب چې راغی که نه ملک یې وله بلکل تباه و برباد کړو هغه شاداب مزېدارو باغونو په ځای باندې ترخې میوې شروع شوې څه جاړې ماړې پاتې شوې بس غزان پاتې شو غزان غز یو خي هغې لرګې پکارېږي بل هغه غز دی چې د هغې نه لرګې د کار دی نه سورې د کار دی نه میوه د کار ده دې دغه یادې اصل کې رسو دغه را دي اصل نه دغه مراد دی نه سب بدمزاجه غونتې جړې بوټي او ځنګلي بوټي پاتې شو او داسې ته د دې پر ځمکه باندې راخور شو دغه سیلاب نه پس که نه چې هغه زرخیزي ختمه شوه شادابي یې ختمه شوه بس ګند پاتې شو ناشکري یې کوله نه خمد څوک وایي چې الراک دا کیکر دی که نه څوک یې ازغیدار بوټی دی ابو عبیده وایي څوک یې هغه بوټی چې خوند یې بې مزید ترخي چې د هغې خوراک ممکن نه وي څوک یې د ونې نوم دی څوک څه وایي څوک څه وایي بهر کیف اهل التفسیر او خلیل وی قرطبي لیکي الحمد والراک دا مقبره کې دا بوټی نه دی دغه دی کیکر که نه ابو عبیده قرطبی نقل کی هو کل شجر ذی شوک فیه مرارا هغه ازغیدار ونه دا چې هغې کې تریخوالی وي زجاج وي هر هغه میوه هر هغه بوټی چې هغه تریخ وي څوک یې خوړی نه شي مبرد وي خمد هر هغه ډکې دی هر هغه ونه هر هغه میوه ده چې خوند بدل شي داسې بدل شي سړیو ته بیا اړ نه کېږي د پیم چې بې خوند شي نه هغې ته دغسې لبن خمتون ویلی شي چې خوږوالی ترې وځي او سړیو ته زړه نه کېږي بیا اصل و اصل اصل غز توی دے کے غز یو طرفا دے کا نا طرفا توی ری فیلفا امد حمزہ سوکی سامورا بہر کیف دا طرفا غنتکی دا دینے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر جوڑ کرو وللاصل اصول د دې اصل الف فی لام اصل دا یدو فراوي د دې جړلوي غلیظه کلکه یتخذ منه الابواب دغه دروازې جوړول شي پانه د طرفا د ونه غونډ کی غټه غټه په هن پانه وی طرفا غز موږ نه دي چې څنګه نه دغه سيزونه له بدل کړو شو هغه قیمتي ونه او هغه شاندار ونه لاړې بس خلکو د شو قدر نه کو پاغه هغه مرض راغی چې سړکونه په سوراړه کې اوس ګرځي دا انګريز راوړی وی دغه نه انډیا کې څه شی دلی کې بمبئی دا د کې بیا سترګه لګولې و روډونه په سیټ چې مې شوی وي په دې یو کې سم مرض لګېدل ټیک ته د خلکو مو والے خو په دې یو مرض لګېدل هغه تباہ کون مرض خیال نشي ساتل کنه पहिला اور بس مخ کو سو رہو اوس ګرمه کې سړک ته وځو نه بس تور وړ لړونه برازه وشيء من صدر قليل وشيء نسلګه وانت کې من صدر دبيرنا وشيء من صدر قليل سلګه وانت کې بیره قليل وشيء یو شی ده وشيء قليل من صدر امام طبري دغه باغونو لمون بدل کړو او کول خمدن واصل وشيء من صدر قليل صدر کانو یستذلون فی ذله ويكون من ثمره دبیرونو کې بناستو بس دغه میوه به خوړې سو کو آیت کې تقدیم او تاخير ده وشيء قليل من الصدر وهو شجر النبق تقدیم او تاخير ده سلغون ته کې من صدر بس لګي اون ته بیره پاتې شوې سجړې بوټي پاتې وې سب لنډې لنډې بیره وړې وړې کنه وړې وړې آئے دا سی چې سکه خو تشړو کې نری غون د پوست کې په ګاړو سګي نه پکې ده بیرو بلا قسمونه دي کنه دغه اصل هغه
مخرنۍ د بیرې قسم دی. ګوره بډه بیره او دغه سوا بیره دا ټول د بیرې قسم دی. ښکلې پکې مخرنۍ ده، عناب ورته وایي، عناب ښه مخرنۍ ده. دا ډېره برکتي ونې دا کور کې ساتل پکار. ډېر علما دا وایي د نباتاتو علما چې د دې بیرې نه دا نور فروټ موټ جوړ شوي دي، دا سیو او دا سیزونه دې کې سترګې مرګې لګېدلي دي، د هغې شکل بدل شوی دی، اصل بیره ده. نبي وسلم معراج ته وخت دلته بیره وبره که نه، کائنات دلته ختم دي که نه، نه هغه دی که چې بیرې څنګه ساتلې وو، خوره ورته کم دی نه وړی، هغه به دا چې هلته ولیدی شي بیا به پته لګي. دا عذابو په دې باندې ښه چې هغه بهترین ونې ته لرې کړی شوې. قطاده وي الله وله شري ونې ورکړی، شر د شجر باعمالهم، هغه بهترین څیزونه ته لرې شو. ښه ډېر ښه خلک د سړي وي چې هغه هغې تذکره وکړئ. رستم کې یو ډېر زبردست سړی و، د ما نه خو نوم یېر دی، ټانګه وه د هغه، خلک به د ورځې بیا پې سوړلی کولې. شپې چې به نوکر راوسته نو ورته یې تړه مه وي، د کوڅې دا ماشومان پکې کښېنه و، دې له چکر ورکړه. دغه شان دا ولي محمد خان الله پاک دې وبخي، دا په غاړه باغ په غاړه به غریب ته نه وي راشه، هسې بیا پې مالټې وخورلې، د دم وي دې مالټو تړل کېږي چې دې وخوري که نه، څنګه چې زما اړه کېږي که نه. نوکر یو ځل سړی راوستی والې وي، دا دې ولې ووي د مالټې خوړلي ویښې کړي که نه، نه پنډې وتړو سره ټانګه کې کور ته ورولېږو. د دې ولي محمد خان دې دغه سره نالګې شوی وه، اګړی جمشید خان سره پسې شي. جمشید خان په یو مالټه باندې سړي لته ورکړه وه چې هغه له چاجو کې که په ولې وله مات کړه، بیا څومره میاشتې په کور کې پروت و، نه ښځې تلې ولي محمد خان ته فریاد کړو چې په یو مالټه باندې هغه زه نه ښه خلک یې ښه باغونه الله پاک پکې برکت شي که نه، نه مالک ته هم الله پاک ګوري، نه څه کېناسته اوس د مقبرو ونې خرڅوي او د چا تر اوسه پورې باغونه دي څه کار یې برې به. ذالک جزیناهم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور. ذالک جزیناهم دا مونږ دې له سزا ورکړه بما کفروا په دې وجه چې دې کفر وکړو، ناشکري کوله. وهل نجازی مونږ داسې سزا نه ورکو الا الکفور مګر ډېر لوی منکر ته. دا عرضو تفسیر ده کوي ښه چې دې مخ واړو که نه اعراض هغه کفر. ذالک جزیناهم بما کفروا تو بری وي دا مونږ چې کم کار د سبا سره د قوم سره وکړو په دې باندې مونږ طوفان راوستو، څاروي موله غرق کړل، هغه باغونه موله تباه کړل. دا سزا وه زمونږ د طرف نه، دی په کفر باندې دی زمونږ د رسولانو خبره نه منله. ذالک تبدیل جزیناهم دا څیزونه چې ما بدل کړل که نه، دا تخت نه مې په تخته کړل، د ښه نه مې خراب کړل. الله باقي بما کفرو د دې د کفر د وجې، د دې د کفران نعمت د وجې، په دې وجه چې دې د رسولانو خبرې او طریقې نه منلې، دا بدمست شو چې باغونو ته ننوتو، بدمست شو نه الله باقي ما خیر ته کېنو چې پته دې ولګي. وهل نجازي الا الکفور، دغه شان بدله ورکو مونږه، مونږ داسې سزا نه ورکو مګر ډېر لوی منکر ته. تو بری دا معنی کړی کذالک کافأناهم علی کفرهم بالله وهل یجازي الا الکفور لنعمت الله. دا الله د نعمتونو نه شکر چې کوي که نه هغه سره همداسې کو ښه. وجعلنا بینهم وبین القرى التي بارکنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بینهم وجوړ کړل موږ د دې ترمنځ او بین القرى التي او هغه کلو ترمنځ بارکنا فيها چې موږ پای کې برکت اچولې ده، قرآن ظاهرتن پلا رخکار کلی، وقدرنا موږ مقرر کړیو فيها السير پدې کې منزلونه، سیرو فيها ګرځې پدې کې لیالیا و ایامن د شپې او ورځې آمنین بیر ترخیم. د اهل سبا نور ترقې ذکر کړي، دا د عذاب نه د مخکې حالت دي ښه، اب دې دوګه نشي واقعیا ختمه نه ګوره، دا عذاب په د دین وروسته راغلی دی. نو بل نعام پاغي باندې ذکر کی چې لارو کې امن او امان سره بدی سفر کوو، که د شپې بو که د ورځې بو بغیر د توخې نه بدی وتلو، ځکه چې کلی لنډو بس یو کلی کې که غرمه براتله که سهار براتله چای پانی ملاوېدل که نه،
بغیر د توخې نه به دوی سفر کو ځکه چې کلي نږدې و امن و امانو. وجعلنا بینهم وبین القرى التي بارکنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا جو کړو مونږه د دې ترمن بین القرى التي او دا کو ترمن بارکنا فيها چې موږ برکت اچولو پائے کې سمجھو کړو قرآن ظاهرة کلی ښکارا مونږ د دې او آغا یعنی د بیت المقدس او دې ترمنځ پورې بلا کلی وو علاقه ټول آباد وه ټول علاقه آباد وه دا کلی د ملک د آبادولو دا اصول دي دا وګوره دا نه چې یو دې ځای کې نیم پاکستان نیم هلته بنګلادیش کې دا کومه طریقه ده په لاره باندې مسلسل کلی بګاړ دی مسلسل دا علاقې آبادي ها دا نه چې یو کور دې ځای کې نه بل باغ دی کې دا ټک سری یو کلی دلته دومره لار به څوک دغه کوي سکار دی پیښ نه غم خادي به څنګه کې هر شي کې مشکلات دي ها چې کلی نږدې هر څه اساني نشام مراد دی هغه برکتی خام دا عطف دی لقد کان لسبا ان باندې عطف دی وجعلناها چې دا غي د واقعاتو نه دام والله پکوي دا ابن جوزی وی کان من قصصهم ان جعلنا بینهم بین القرى التي باركنا فيها دا اهل سبا والو دام واقع وا دا خبرم دا غي دا واقع هم دا غي دا چې مونږ دا غي او دا غي کله په منځ کې برکت اچولو یا ستا غ شام دی برکت مانا زیادت یو څه زیات شي کنه. حسن بصری یعنی بین الیمن والشام والقرى التي بورك فيها الشام والاردن وفلسطين والبركه قيل انها كانت 4700 قريه بورك فيها الشجر فيها بالشجر والثمر والماء دا سلور زرا وسو کلیو برکت پکې الله دا جو چونه پکې زیاته وي میوه زیاته وبم زیاته وي یا تعداد د دې کلو ډېر زیاتو قرآن ظاهرتاً جو کړو مونږ پای کې کلی ښکارام څوک دا معنی کې تو بریو چې قرآن متصله کلیو یو بل پورې تړلی جوخ لکه چې خپه کېدی نه بس توره ډېرې ده خو چې خپه کېدی نه نری ویشتې سیری ده چې خپک دی که لیاړه ده دا تړلی کوي چې دی خوا بې خانو دا یو بل کې بالکل ورننه وتي دي جوخ کلی دي ته چې هلته دی نو جیب ته به 500 روپۍ نه اچوي بس دغسې هم تللی شي خیر هم دی نه ټول داسې و تر کم دی پورې تر ډېر لرې پورې ښه تر بیت المقدس پورې نو وهي قرآن عربیه تو بریوي دا کلی عربي کلیو ها عربو کلیو دا پکې ډېر اهم پوینټ دی. ابن جوزی ظاهرتاً مانا دا متواصلتاً یا بل پورې پیوستو ينظر بعضها الى بعض یو بل ته به قتل چې لکه دغه داغي پوله دا مونږ پوله نږدې وګنه یو بل ته. ابن عباس وی مراد نه هغه کلی دی چې په منځ د مدینه او د شام کې دی دا به دا تخکاری شروستو ان شاء الله ز مدینه او شام چې دی ولي وي ها دا مزقناهم کې دا تکولو شي. قطاده وی معنا ظاهرتاً متصله على طريق يغدون فيقيلون في قريه متصل په ولار باندې مسلسل متصل یو پیوست کلیو یو کلی کې بدی سبا تیر کنه بل ځای بدی مازی غره تیر کو قیلوله به وکړه ما خامه مې بل ځای تیر کنه شپه بل کلی کې وکړه روان بودا سي ها ار میل پس په یو بازار راته کلی به بازار به کلی به دا ډېر مزه کوي دې نه ته یو گاډی ډکه کې کنه بس 100 شابات غړې پروسه مسلسل کلیو بس تراغ دې پورې کچولي او ورسي بخرسي بس بیا غړې پکې نو سوا چو بیا راځه دې ګډې فېدی ها نه چکلی پګلی بازار او نږدې کلیو کنه دا سبب د لارې د امن پمیاس کې لکه چې څنګه منظور غړې کې سنون خلکو بالته منډه والے دراغه کندو پورې غلا بکیدا چې زه خوشی شي لکه پارم سره نه بیا غلال تناستي کنه لکه پیران کوټ سره چې خوشی شي نه دغه د یو تینولیان ناس غلا بدنه کوي دا دغه به خلګي بل جن څوک نه راځي لاري ګذري دي ته یو پوله ته معلوم وي. امام رازی لیکي چې یظهر بعضها لبعضها بعض کلی بعض دا انخکارو یورا سواد القريه من القريه الاخرى د یو کلی علاقه د کلی خلک او دغه جیدادونه به د بل کې نخکارې دل سړی روانو دی بوته قتل. سمرقندی دل د بیا تفصیل کی چې رسولان کله دی له دعوتونه دی له ورکل کنه
او دیو نه من دی نه پس په دی عذاب راغی دا بیا د دې د کلو حال دلته کې پیش کوي ها دی خپل کفر ته وړل رسولانو ترالل دی دا تکذیب کو دی مزقهم کل ممزق او باغونه ولا بیا رسو تبدیل کړل هغه ارسه ور تبا کړل وقدرنا فيها السير خاصا دا ذکر مونږ پاره کې فاصله کلی نږدې وکنه مونږ مقرر کړو پاره کې پدې کې منزل بس مسافر خانه وي او سره وي اٹھلې وي کنه بس دغه دې بدمکو پلان کې کلی کې بم دمکو امام طبری دا کم کلی چې مونږ دا ښکارو کنه وجعلنا بین قراهم والقرى التي باركنا فيها سيرا کم کې چې مونږ برکت چولو کم چې دی په میس کې ونه پدې کې مونږ خاص فاصله مقرر کړو منزل نه بل منزلو د یو قريه نه بل قريه دی باندې پاتې کېدل نه بده رکېدل کډه به نس پړ دې مگر په یو کلی کې سبا چې برا وانه دل نه دمو چې به کولم په یو کلی کې به دم کولم اځه اور سیدل با نوم به یو کلی کې دا نه چې ورګو ځنګل کې اوس دلته یو سلته وقدرنا فيها السير اندازه کړو مونږ پای کې فاصله للمبيت والمعيل من قريه الى قريه د شپې د پاره او د تلون د پاره ټولم دغه دي هم نن راز به یو کلی کې دی شو نیم راز بل کلی کې خان نیم شپه یو کلی کې نیم بل کې مثال په تور وای پورا شپه وو سیرو فی هم مونږ دی د ویلو قرطبی وی قل نادل د پټی د مونږ ویلو چې ګرځه پدې کلو کې خپسور سرا پامن سرا په شکر گزار ګرځه لیالیا کدش پو شپې ګرځه کدش پو ګرځه وای یا منو دروازه امین پامنو خپل امن دې نه لګښتانو تو نشتانو دشمنشتانه غل غدوشتام زناورم پلار ماتون کې نشته ازمریم نشته شرمخانم نشته د ګډړانم نشته پارام ګرځه زاو په پیدا غسه دا ظرفن دا ظرف دواړه ظرف دي لیالنا وایامن آمینینا نصب علی الحال ندینا شکری شروع کړه دا فاصله لګي وې کنه نفقالو دیو ربنا باعد بین اسفارنا وظلم وانفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور فقالو ندیو ربنا زمون رب باعد بین اسفارنا لرواله پیدا کې زمون په سفرونو کې دا سفر لره کې ربا لره شو سفر وظلموا انفسهم ظلم کو پخپل ځانو باندې وجعلنا محادث نکل مونږاغي زړی کسی یاد عبرت کیسه ومزقناهم مونږاغي تسنس کل کل ممزقن په پورا تسنس کولو ان فی ذلک لآیات یقین پدې کې خامخان نخشته لكل صبار شکور دا بر صبر کوونکو شکر گزار دا بارام د اهل سبا نه شکری او بیا د عذاب ذکر ندیو وی دی لکه د بنی اسرائیل غوند ناشکری شروع کړه وی رب دمغه لری والی را پیدا کړه راول دم په سفرونو کې د شام او د نور کله په منځ کې لری فیصله پیدا کړه الله پاک فاصله پیدا کړي منځ کې کلی تباک لګنه څنګه فاصله پیدا کیږي خدا کلی به ختمه لارې بولوګ دې لری کې به ځنګل یو پکې پیدا شي ندی خوخ کوله پسور کې پامونو په نعمتونو کې لیکن ظالمانو دغه چل نو کړل الله پاک دغه امن لري کو تندې او دغه غلو دغه سوزنار سره پیراللو سليمان د ابو سليمان دمشقي وی چې کله رسولانو د الله د نعمتونو باندې تذکیر نصیحت ورکو دي دا غینه انکار کو دا د ورګ چې رب زموږ سفر نه لري کې دا پیغمبران مونږ ته وی چې ګور سم لند سفرونه دی رب دینه هم خلاص کې دي سره دا کارو شو لکه بنی اسرائیل ویلو فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها لکه نظر بن حارث ویلو اللهم ان كان هذا هو الحق وان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء دا چل دا دیم کړه دینه بدر پرز باندې بیا وجل شي کنه دی دغه چلو کو فاصله سیوا شوي لکه د يهوديانو دی مطالبه کړو امام رازي وي د دې اعتقاد خرابو نظریات خرابو دی د لری فاصله او د سوزونه خوښ کړل نه الله پاک سره اګه کار کو ظلم انفسهم دی ظلم کو په خپل ځانونو باندې ظلم کو په خپل ځانونو باندې
امام تو بریلی کی وکان ظلمهم یاها عملهم بما یسخط الله ظلم د دې دا او جدي پاغه عمل شروع کو چې الله پاغه باندې غضب دغه بغیراتو ګناونه شروع کړو شرک شروع کو د انبیاء او تکذیب شروع کو ادا وی چې باعث بین اسفار نه شکرې شروع کړو رب داتا نزدیک جوړې د خلاص کې موږ چل دته وغوي فجعلناهم حدیثا نقل مونږه داخله کدانا شکرې چې کوله سبا والا کیسې نه دینه جوړ کړل خلکو په ټاپې جوړ کړل وچ عجب خان انګريز پانسی کو د سودم خانان پزانو یریدنه بیا خلکو یادول خان فجعلناهم حدیث امام طبری وسیرناهم حدیث للناس کل مونږه دا کیسې د خلکو د پاره خلک به مسل په تور بیا پیش کولې په کنزول کې به پیش کولې دې دا سپکاوی د پاره به سمرقندی وی خلق او بیا دغه ذکر کو د شپې به کیسې کول نور مورخین وی مفسرین د شپې به بیا یو بل دغه تاریخونه بیانولې داسې وشو مندو به کیسې کول ابن کثیر وی جعلنا حدیثا للناس وسمرا يتحدثون به من خبرهم د شپې به کیسه کول بیا قصه خوانی وګنه قصه خوانی خلق به کیسې وکولې کنه ومزقناهم كل ممزق نو زری کړل مونږ دی به پورا زری کولو کلمو لپریکړو تس نسم کړلو لری مو وشتلو دې کې تاسو ویلو چې دې کې س ازدو سپکه اوسو سپکه سو ما وخت دا نمونه واغستل نه ازد الله پاک عمان ته یا عمان ته وشتل اوسو خزج مدینه ته وشتل دا تاسو نس کړل ا دې قبیله خلکو خزاعی مکی ولو ته وشتل الله معجزه ما شام تو وشتل ها قلب او غسان مو دی ویل شي تس نس کل تس نس په دنیا کې ونوستل دغه خلکو اتفاق کې برکت ته کنه دې سره چلو کو فرقناکم فی کل وجه من البلاد کل التفریق طوفان ته خیال دی په دې طوفان راغی کنه خلک یو طوفان نوح یادې دا تمام سما سي طوفان نورم راغلي دي دا په دې باندې داسې راغی کنه دنیا کې د دینه پس دی ونوستل اچ کم پاتې شو ناغي دغه بیره میره او دغه ازغي مزغوطه پاتې و دغه کې مزقناهم كلهم مزقن ته دې ته اشاره چي چې کم خاندان نو کنه د سبا چې کم اولاد او کم قبایلی جوړې شوی د یو زوینه هغه ولا تس نس کړي دنیا کې ونوستل ها تفرقوا وتمزقوا شعبی عامر بن شراحیل انصار یثرب تراللو مدینه ته غسان شام تلل اسد عمان تلل خزاعه تهامه ترل نعرب وبیا د مثال پتور دا خبره کوله ضرب المثل به تفرقوا ايدي سبعن وايادي سبعن اي مذاهب سبعن وطرقهم ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور لیکن پدې خبره کې دا د دې پتاس نس کولو کې چې مونږ دې تاس نس کول خامخا پدې کې عبرت نصیحت دا هغه چا د پاره چې ډېر شکر گزار چې ډېر صبر دي صبر کوونکې دې شکر گزار دي صبر کې د الله په نعمتونو باندې د الله په امتحاناتو باندې صبر کې برداشت کې شکر کې د الله د نعمتونو دې ته ګوري کنه د دې په هلاکت کې دې پتاس نس کولو کې عبرتونه دي د مؤمنان د پاره چې د الله په اطاعت باندې صبر کوي قرطبی وی صبر هغه دی چې دا ګناون نه صبر کوي ځان صبر کوي د ګناونو نه ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فتبعوه الا فريقا من المؤمنين آیتونه آسان دی پسې ولقد صدق یقینا رښتینه کو په دی باندې ابلیس ظنه خپل ګمان دا د ابلیس ګمان ها علم نو دا وړي خبرې په دې بدن پوي وي دا د ملحدین خلک دا آیتونه بیا پیش کړي څوک د پرختو خبره پیش کړي ويسفكوا في يفسد في الارض ويسفك الدماء نو ول پرخته عالم الغیب وي اغم دغه ګمانو ها اغم دغه ګمانو دا د ابلیس هم ګمانو ها هغه خپل خیالات جنگولې دي خیال صحیح کی غلطی کی جدا خبره ده شیطان خپل ګمان فتبعوه نو دی پاغه پس روان شو الا فريقا من المؤمنين مگر یو ډول د مؤمنانو یعنی انبیاء کرام هغه پس روان نظام عنوان بوي ناشکر خلق د ابلیس توقعات پوره کوي ها اهل سبا د حال چې شدا ول دغه سبب دلته بیانې
دی اعراض او ناشکری وکړه نه په دې عذاب راغی. اعراض او ناشکری ولې کوله؟ ځکه چې د شیطان د ابلیس تابعداري وکوله. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه، یقین رښتینی کو په دې باندې ابلیس خپل ګمان، د ګمان پته ور ویلو الله پاک دا ولا تجدو اکثرهم شاکرین، رب ته په دې باندې ادمانو کې با شکر گزار نه مې اکثرهم د دا ویلو بعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ٹھیک شو. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، ابلیس دا ویلو زبر به عمله کوم په دې د مخې نه د شانه د کینو د ګس طرف نه ادي کې به شکر گزار نو مې اکثرهم. سواد بحث 83 نه دا دغه ګمان وخه دا دغه علم نو یاد ساته. ابن جوزی وی ولو منینهم بالظن لا بالعلم علیهم بمعنی فیهم، ناغه رښتینی په دې باندې شو چې هغه اغوا کړل او گمراه کړل. اهل سبا مراد دي او ټول اطاعت گزار د ابلیس په دې کې مراد دي چې څوک د شیطان اتباع کوي پاغه د شیطان هغه خبره هغه رښتینی ده. فتبعوه، نو دی هغه پس روان شو لله فریقا من المؤمنین، مگر یو ډله د مؤمنانو نه چې هغه انبیاء کرام دي، هغه خالص دي مخلصون دي، هغه پس روان نه دي. اعتراض پیدا کیږي چې خا د شیطان هم په خلکو اختیار دی چې خلک گمراه کوي. جواب کیږي چې نه، وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. دفع د دخل د اعتراض جواب کوي. وما كان له، نو دا ابلیس تبار علیهم پاغي باندې من سلطان ستاقت د بیلار کولو الا مگر مونږ دې مسلط کو، منگ دل معمولی اختیار د وسوسه ورکو. حسن بصری وی تا بس ابلیس کونټینر علی چې د غرب چې مون مکوا اخو صرف تا خبر لرته ضروري مونږ دې صرف دغه اختیار مو ورکړ تا د وسوسه چي ها لنعلم د د پاره چې مونږ جدا ګویا ښکار کوم یومن بالاخره هغه څوک چې ایمان لري په آخرت باندې ممن دا غچانه بالکو هو منها فی شک چې د آخرت نه په شک کې دي. وربک علی کل شیء حفیظ، تارب بہر سے ہر جو چیز حفاظت کا ان کے دیم. دیو شک دیو اعتراض ازاله کی سوک دے پدی غلط فهمه کې مبتلا نه چې شیطان الله اختیار ورکړي چې خلک گمراه کا واسطه خو خدام نه شیطان الله اختیار نه ورکړي، دلې صرف مهلت ورکړي چې ته غلط لار ته خلکو له دعوت ورکوا بس الله او تسوینا کني بل انسان کدا سے پیدا شو دا کار کې الله غ ختمي خدلې مهلت ورکړ ځان په دې پوینټ پوهیږي کته غلط لار ته خلک را بلی الله پاک ولا مهلت ورکړل دي شیطان له ابلیس له صرف مهلت ته دا مهلت له الله د امتحان د پاره ورکړل چې آیا یو سړی کې یو انسان کې دومره مضبوط ایمان شته په آخرت باندې چې د ابلیس خبره ونه مني او په حق باندې ټینګ پاتې شي او کنه دې په شک کې دی د ابلیس خبره او رااله د ابلیس وسوسه رااله او بس دې نه آخرت مخه ته نه الله دې روان شو کله ما په خبره پوهه آیت حل له شک دغه ده وما كان له عليهم من سلطان وما كان لابلیس على هؤلاء القوم الذين وصف صفاتهم من حجه يدلهم بها. طبري وي د ابلیس په خلکو باندې هیڅ اختیار نو دا کم چې مخکې بیان کړل سمرقندیم وي داغه په دیوانه سه اختیار نو چې بزور چلول دلته حسن بصری لګلی یو الله هغه دی په امسا باندې په کونټه باندې نه دیواله نه په زور باندې سکار کړي بلکې دوکه کړي دي ارزوګانې ول امیدونه ولړتا چوری دي چې داسې بوشي او په کې ډېره مزه ده او داسې بوشي ډېر خوان بدرګي ډېر مزه ده پکې دا کارو کرا شا کنه نه ابلیس په کفر نه مجبور کړي نه د سټ نیولې دي بلکې صرف دعوت ورکړي دي او تزیین پیدا کړي خوان دې پکې پیدا کړي مزه سلطان قوت ته وي ها دلیل او حجت دی هغه په روان شي د شهوت او تقلید د وجه څه دلیل د وجه نه تل چې هغه پکې بس ول خوان پیدا کړي د دی ویل کدا هډر خپل سیس دراشه غول دی ندی ته الواج ورګړي وی خورا الا لنعلم من يؤمن بالاخره مگر دې د پاره الا بتسلیت نه علیهم مگر هغه مونږ مسلط ک پدې باندې پدې خلکو باندې پدې انسان باندې د شیطان دې د پاره چې مونږ جدا کو خپل ډله خپل دوستان شي مان لري په آخرت باندې دا خلکو نه بالکل چاغي شک دې په آخرت کې دا غچانا هو منها فی شک چې د آخرت باره کې په شک کې
هغه معاد نه مني، هغه ثواب او عقاب نه مني، دا بیلوم ما شیطان ولې مسلط کړی دی پر تزیین باندې، په دې وسوسه باندې دې پورې ښه په گمراهی نه دی، هغه په گمراهی نه دی مسلط، په گمراه کولو یعنی ترغیب ورکولو باندې مسلط دی. په ځان پوهېږم چې موږ مؤمنان او شاکین جدا کو. وربک علی کل شیء، استاره به محمد صلی الله علیه وسلم په هر چیز باندې دا کافرانه کې په نور چیزونو باندې. ابن جوزی استاره په هر چیز په شک او په ایمان باندې حافظ حفاظت کوونکې هغه د پته عالم دی، خبر دی چې سړی په شک کې دی که په یقین کې دی، هغه حفیظ دی او حافظ دی. ها خطابی فاعل په معنی د فاعل دی، علیم په معنی د عالم دی، هغه خبر دی هغه څه جسمه کا اسمانونو کې کیږي. بندگان چې سکی د هغې د نیتونو نه الله خبر دی، شیطان سره څه کوي الله د هغې نه خبر دی. ښه ګوره رستونه لقد کان لسبا ان یقین و د سبا والو د پاره فی مسکنهم د هغې د استوګنې په دی کې آیتن دلیل د توحیدو. جنتان دو قطارونو د باغونو د سبا په ملک عن یمین و شمال او خیوګس طرف ته. کلو مونږ ته ویلو په خپل یاد انبیا په واسطه خورئ من رزق ربکم د خپل رب د رزق نه، وشکرو له شکر د هغه دا کوئ بلدتون طیبه ستاسو علاقه ډېره مزیداره ده، سربز مکه ده، او رب غفور او بخونکی رب دی. فعارضو نو دې سبا والو مخ واړو د دې بیان نه، فارسلنا علیهم در اخلاص کې مونږ په هغې باندې سیل العالم سیلاب د بند تړلی شوي. وبدلناهم بجنتیهم مونږ دې د دوی د باغونو په بدل کې ورکړل جنتین دوه باغونه ذوات اکل خمطن بې خونده میوه والا، واستن او غذان موله ورکړه، وشیء من صدر قلیل او یو قسم و د لږو بیرونه. ذالک جزیناهم دا مونږ دې سزا ورکړه. جزا ښه معنی کې م استعمالیږي، بده کې م استعمالیږي. دلته چونکې جزا بده ده نه مونږ ځکه وایو سزا ورکړه. ښه جزا عربي کې دواړو ته ویلی شي، چونکې دینه خو نعمتونه واغتل شګې پرې رالی که نه لخه مخه راله سمه خوره لړه سم باغونه لړلو. بما کفرو په دې وجه چې دوی کفر نه او ناشکري وکړه. وهل نجازي موږ هم داسې سزا ورکوو یا نه ورکوو الا الکفور مګر ډېر لوی منکر ته. وجعلنا بینهم جوړ کړل موږ د دې ترمنځ و بین القرى التي او د هغې کلو ترمنځ بارکنا فیها چې موږ پای کې برکت اچولی دی. قرآن ظاهره په لاره ښکاره ښکاره کلي دا پخوا داسې وو د تباهۍ نه مخکې. ښه وقدرنا موږ مقرر کړو فیها په هغې کې فیها سیر په هغې کې منزلونه سیرو فیها موږ ورته ویلو وګرځئ په دې کې لیالي و ایامن د شپې او د ورځې امین بې یرې ترخیم. فقالو نو دوی وویل دی سبا والو ناشکري وکړه ربنا یا رب زموږ باعد بین اسفارنا لرېوالی پیدا کړه موږ په سفرونو کې وظلمو انفسهم هغې ظلم وکړه په خپلو ځانونو. وجعلناهم احادیث نکړل موږ هغې زړې کیسې یا د عبرت کیسې. ومزقناهم موږ هغې تس نس کړل کله ممزقن په پوره پوره تس نس کولو. طوفان چې راغی خلک تس نس شو، خواره شو، څوک وتښتېدل څوک پکې مړه شو، او لږ چې پاتې شو نو هغې به غسل درن قلیل خوړه. ښه څه تس نس شو څه پاتې شو، ځان په دې ځای پوهې کې دی کې مخکې وال وروستو والی دی کیسې کې تسلسل نشته دی، سړی دوکه کې باید ټایم پرېوځي. ان فی ذلک لآیات یقین په دې کې خامخا نښې شته لکل صبار شکور داور صبر کوونکي او شکر گزار دپاره. ولقد صدق علیهم یقین رښتینې که په دې باندې په دې انسان باندې ابلیس ظن شیطان خپل ګمان چې دا به اکثر ناشکري. فتبعوه نو دی هغه پسې روان شول الله فریقا من المؤمنین مګر یو ډله د مؤمنان نه چې پیغمبران دي یا مؤمنان دي عامې ولګوه الله هغې بچ کوي که نه هغې ایمان وروړي ناشکري نه کوي. وما کان له نو د دې شیطان دپاره علیهم په دې بني آدم من سلطان څه طاقت د بې لارې کولو الا مګر موږ دې مسلط که په وسوسه اچولو باندې. دا ولې مسلط کړي لنعلمه دې دپاره چې موږ جدا کو ښکاره کو بیل کو من هغه څوک یؤمنو بالآخرة چې ایمان لري مضبوط په آخرت باندې. ممن د هغه چا نه بیل کو هو منها فی شک چې هغه د آخرت نه په شک کې دی چې تا الله منې الله له مخې ته ودرېږي سبب. وربک علی کل شیء حفیظ، ستا رب د هر چیز حفاظت کوونکی دی.